محترم زمونږ او ستاسو تعلق د علم دین سره دی. علم دین د علم اضافت دین ته دی. نو دا علم کس شرف په دې علم کې دی د دین د وجه نه دی. په خبره پوه شئ کنه، که علم کې څه شرف دی د دین د وجه نه، کله مضاف د مضاف الیه د شرافت د وجه نه هغه اشرف ګرځي، لکه بیت الله نسبت الله ته دی نو بیت عظیم دی. نو دا کرنګي د زموږ د علم کوم عظمت چې دی کنه دا د دین د وجه نه دی. نو که دغه دین مونږ او تاسو خپل کړو نو الله به مونږ کې عظمت پیدا کړي، مونږ کې هم الله شرافت پیدا کړي. دغه دین زده کول صرف نه دی، که نفس زده کولو سره یو سړی عالم ګرځېدی نو دغه نقوش چې په دې کتاب کې جمع دي بیا به دا کتاب هم عالم وي. په خبره پوه شئ کنه، خو کتاب له څوک عالم نه وایي. که یو کاڼي کې دا نقوش منقش شي نو هغه له څوک عالم نه وایي، او که دغه نقوش ستا په ذهن کې منقش شي او کینی نو طالب عالم نه وایي. تر کومې پورې چې د دغه زده کړې مطابق عمل ونشي، الله ته زموږ ټولو توفیق راکړي. علم بلا عمل داسې ده لکه اونه بغیر د میوې نه. العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر. علم بغیر د عمل نه داسې دی لکه میوه، لکه اونه بغیر میوې نه. نو داسې علم د هغې نه پیغمبر پناه غوښتی ده، الله دې موږ ته هم پناه راکړي. خدای داسې علم نه مې بچ کړي چې هغه نافع نه وي، علم غیر نافع. الله تاسو موږ ټول بچ کړي. او هغه علم چې د فایدې والی د هغې پیغمبر د زیاتوالي دعا کړې او الله ولا دعا کولی ده. ترمذی شریف حدیث دی د حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. اللهم علمني ما ينفعني، دا سنو چې علمني، خدای مال دا سے علم راکی چې مال فائدہ راکی. وانفعني بما علمتني، او خدای دا سے مال فائدہ راکی پاک علم چې تا مال خودل دے. وزدني علما، او دک علم میں زیاد کی، دک علم میں زیاد کی. زما محترمو د علم نافع حاصلولو دپاره څه شرایط دي. هغه شرایط چې کله په هغې ته برابر شي نو الله به د علم نافع نصیب کړي. که هغه شرایط نه وي نو ټیک ده چې ته به زده کړه وکړې، لفاظ به ډېر معلومات به جمع کړي خو عالم به نه وي. په خبره پوه شئ که ډېر معلومات به جمع کړي خو عالم به نه وي. ځکه د علم تعریف دی نور یتجلی به المذکور. نور امن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. چاله چې الله نور ورکي دا د هغه چا په شان دی چې په تیارو کې د هغې نه ډوبتونکي ني. دغه نور اغستلو دپاره دا نور بتاله الله جل جلاله د الفاظ سره په زړه کې اچي. د الفاظو یو نورانیت وي، د قرآن د الفاظو ځان له نورانیت ته، د احادیثو د الفاظو ځان له نورانیت ته. زما ستا سترګې کړندي هغه نورانیت نه ویني، نو کوم شی چې خپله نه ویني که نه نو چې څوک یې ویني نو د هغوی ومنه. اذا لم تر الهلال فسلم لاناس رأوه بالابصار. وی کله چې ته سپوږمۍ نه ویني نو چې څوک یې ویني دا یې ومنه که نه.